أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. سورة المائدہ مدنی سورت تے ترتیب نزولی کے یوسل دولسم دے رستو د سورت فتحنا مخ کی سورت سرا ربط پیوسو طریقو باندے دیں. مخ کی سورت کے نفی د شرک تصرفو نو پدی صورت کے نفی د شرک فعلی با ذکر کئی. دارنگے مخ کی صورت کے بیان د تنظیم و ندلت کی بیان د آغا مسئلے کئی چی آغے د پارا د تنظیم ضرورتی. دارنگے مخ کی صورت کی اصلاح د معاشرے وشوا نو دے صورت کی اصلاح د عقل او د شرب بکئی حلال او حرام تذکرہ بئی. دارنگے مخ کے صورت کے قباحتون د اہل کتاب ذکر کرو نو دلت کے معنی ذکر کئی د اغی سر د دوستانہ تعلقاتنا. دارنگے مخ کی صورت کے صورت نساء داغی شروع پا خطاب عام سرا یا ایوہ الناس او دا صورت دلت کے خطاب خاص دے یا ایوہ الذین آمنو سر شروع دا. مقصد دا صورت دعوه دا صورت سلور مسلی دی. تحریمات دا اللہ او تحریمات دا بندگانو، نظر دا اللہ او نظر دا بندگانو، او آغا امور مصلحہ چی آغا ممددی دا پار دا مبلغ سوک چی مبلغ دے دا آغا دا پار آغا کارونا تعاون او امداد ولورکی چی دا آغا کارونو خیال اساتلشی. خلاصہ دا صورت بئی دا صورت لس حصوں تا تقسیم دے. اولا حصہ کی 15 آیاتون بئی پدے کے بیان دا سلور و مسلو دے چاغا مقصد دا صورت تے تحریمات دا اللہ و تحریمات دا بندگانو، نظر دا اللہ و نظر دا بندگانو. پدے کے دو صحیح دی او دو غلط تی. دویمہ حصہ بیا با امور مصلحہ ممدہ دا پار دا مبلغ با پیش کئی او دا بئی دا یولسم آیات پورے. یولسم آیاتنا دا نولسم آیات پورے دریمہ حصہ بئی. پدے کے با مثال د ناقضین و د عہد ذکر کئی
چا چې لفظونه مات کړلی د هغې مثال وګورئ. د 19 نه وروستو څلورمه حصه به یې په هغې کې مثال د متکاسلینو به پیش کوي چې څوک سستی کوي د الله په حکم کې، او دا به یې د 20 آیات پورې. بیا به 15مه حصه یې د هغې 20 نه وروستو د 40 پورې 40 آیات پورې دا بله حصه به په دې کې به جزا د ظالم او نهی د رحمت نه. مطلب بدائی ذکر کوي با د قابل په شانتی ما جوړېږي چې ته ظلم کې، د حابیل په شانتی ما جوړېږي چې ته سستی کې. نو ما ظالم جوړېږي ما مظلوم جوړېږي. وما حصہ کی یو کم شپیته پوری بئی پدې کې بئی منع کول د مومنانو د دوستانه د اهل کتابونه، دارنګ زجر بپکی منافقانو ته. بیا اتمه حصہ بئی د شپږ آیات پوری او پدې کې بئی زجر بئی تهدید بئی علماء سوتا، زورن بئی علماء سوتا. علماء کی قسمون دی، یو علماء حقانی دی، علماء حق دی، او یو علماء سو دی، بد علماء دی چاغا پا دین معنی عمل نکی، دنیا پسی ورپسی شی دی. نهم حصہ هغه به یي د 80 آیات پورې پدې کې ترغیب به تبلیغ تا پاسا او دا مسله ورسوا. لسمه حصہ به اخره پورې او پدې کې اعاده به د هغه سلورو مسلو چې په ابتدا د صورت کې ذکر شوی دي چې نظر د الله او نظر د غیر الله، تحریمات د الله او تحریمات د غیر الله، داغه وضاحت بی دلیل بی نقلی د عیسی علیہ السلام نه تفصیلا. د عیسی علیہ السلام راغله هغه مسله بیان کړو، بیا قیامت کې داغه نه تپوس او داغه حالات داغه تذکرہ برازی. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے مومنانو پورا کئی تاسو خپل لوز لرا. لوز یو کړل د الله سره، نو لوز یاخو عام لوز دی. یو سړی وی لا اله الا الله، نو چې لا اله الا الله دی اوې نو دا خو داسې شوا لکه تا چې ټول په هر څه باندې خبره ومنله چې او زبه مؤمن یم مسلمان به یم. نو اوس چې د مسلمانۍ د ایمان کم کارونه دي آبکې کم چې د دې منافی دي د هغې نه به ځان ساتي. نو دام یو لوز دی چې تا ووایې او زه به یم مسلمان به یم مؤمن به یم، دا یو لوز شو. نو اوس دا لوز پوره کا. یا دا چې تاسو لوز کړل په تحلیل او تحریم باندې چې الله تا چې کم حلال کړلی هغه به حلال ګڼم، کم چې تا حرام کړلی هغه به حرام ګڼم. نو حلت لکم بهیمة الانعام، جای کړی شوي ستاسو دپاره د څاروونه. څاروي دي، بعضې څاروي داسې دي یو بهیمه ورته وایي یو ته انعام وایي، دواړو نه مراد څاروي دي. بیا ورپسې دا بهیمة الانعام د اضافت شوی دی، نو دې ته اضافت بیانی وایي. بهیمه هغه ته وایي چې جبه یي او خبرې نشي کولی، او انعام هغه ته وایي چې سریږي.
نو حلت لکم بهیمة الانعام ستاسو د پاره جایز کړی شوي دي د څاروونه الا ما یتلا علیکم مگر چې لوستې کېږي په تاسو باندې وروستو د هغې بیان وی را روان دی یتلا بیانېږي به تاسو ته غیر محل الصید شی تاسو نه حلالونکي ښکار لرا وانتم حرم په داسې حال کې چې په حرم کې یا په احرام کې کله چې یو سړی په حرم کې دی یا په احرام کې دی نو هغه ښکار نه کوي ورپسې وروستو یو استثناء کوي ښکار د دریاب ستاسو لپاره جایز دی ښکار د وچوبې ناروا دی نو ښکار د وچوبې چې کله سړی په حرم کې دی یا په احرام کې دی نو د وچوبې ښکار نشي کولی که چا ښکار وکړو نو د هغې سزا او ذکر کوي وروستو راځي ان الله یحکم ما یرید دا یې ولې وکړو وچ پوچا آیا الله کار دی نو یقینا الله فیصله کوي څه چې غواړي څه چې وغواړي د هغې فیصله وکړي هغه باندې د الله باندې د چا زور نشته چې دا به کوي او دا به نه کوي یا هغې دپاره څه علتونو د ضرورت نشتي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله اے مؤمنانو لا تحلوا حلال مګڼئ لا تحلوا بېعزتي مکوئ بیادبي مکوئ شعائر الله د شاعرو د الله د الله د نښو د هغې بېعزتي مکوئ ولا شهر الحرام او نه د میاشتو د حرمت ولا الهدي او نه د قربانو هغه قربانۍ چې هغه روانې کړې شوي دي حرم ته ولا القلائد او نه د هغه څاروو چې هغې ته امیرونه په غاړه کړی شوي دي روان دي د حرم څاروي دي ولا من البیت او نه د هغه چا چې هغه قصد لرونکي د بیت الله بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا طلب کوي دي فضل د خپل رب او د رضامندتیا عمره والده حج والده هغه روان دی بیت الله لذي نو هغه پسې تاسو راوځئ ما هغه سره تعارض مکوئ بېعزتي مکوئ چا چې بېعزتي کړله نو هغه خراب شوی دی چا چې د شاعر الله بېعزتي کړله په شاعر الله کې یو جماعت هم راځي جماعت په شاعر الله کې دی نو د جماعت بیادبي چې چا کړله نو هغه رانده درگاهی هغه دغسې بیا ګرځي مخکې پخوا دور کې چټیان طالبان به ورته وي نو هغې لګیا جماعت کې به اتڼې کولې نو دغه هغه چټیانو طالبانو کې څوک ملا نه شو نو لا تحلوا شعائر الله د شاعرو د الله بېعزتي به نه کوئ بیادبي به نه کوئ نو د جماعت بیادبي چې چا کړله نو خراب شوی دی داسې د مغبرې بیادبي چې چا کړله نو هغه هم خراب شوی دی دې وجې نه د جماعت سره چې څوک ګاونډیان وي هغې له ډېر زیات خیال ساتل پکاري دارنګې مغبرې سره بعضې ګاونډي نو خیال ساتل پکاري بیادبي ونه شي که د جماعت بیادبي وشوه د مغبرې بیادبي وشوه نو هغه د سړي نه خیږي ولا من البیت او نه هغه چې قصد کوونکي د بیت الله د بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا طلب کوي فضل د خپل رب د رضامندتیا د الله وإذا حللتم فاصطادوا کله چې تاسو وځئ د حرم نه د حرام نه نو فاصطادوا نو بیا اجازت ته تاسو ته ښکار کولی شي ولا یجرمنکم شنآن قوم او باعث دې نشي په تاسو باندې دشمني د یو قوم تاسو سره دشمنی کړله تاسو سره زیاتې شوی دی نو داسې نه ته وسخ مې لاندې کړلی وسخ مې موندلی نو وستی ته بدل واخلی الله وی داسې به نه کې باعث دې نشي په تاسو باندې دشمني د یو قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام د دې وجې نه چې تاسو یې منع کړوئ د مسجد حرام نه ان تعتدو چې تاسو زیاتې کوئ په هغې باندې داسې به نه کوئ وتعاونوا تعاون کوئ علی البر والتقوا په نیکۍ باندې په توحید باندې والتقوا په تقوا باندې سنت باندې ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان او تعاون مه کوئ د یو بل سره په معصیت باندې په زیاتی ظلم باندې واتقوا الله د الله نه ویریږئ ان الله شدید العقاب یقینا الله دې سخت عذاب ورکوونکی دلته کې یو
ټکه پکې راځي ولل قلائد. بعض خلک راشي دا وای دا مقلدین دي ساروی دی وای. نو هغه ساروی خو هغه ستانه خدای الله وای الله یې خیال ساتي چې هغه ته عامل په غاړه کړی شی دی. نو چې څوک دا ځان په دغه تقلید په دایره کې د نکړل نو ته ولې بدوي ته ولې تعارض کې داغه سره دا چې کوم روان دي نو دا په بے دلیل نه دی روان. د هر چا ځان له دلایل دي او د هغې ځان له ترجیحات دي. امام شافعی رحمت الله علیه داغه ترجیحات دي. هغه ترجیح ورکوي د حرمینو عمل ته او د مصر عمل ته. امام مالک رحمت الله علیه هغه مدینه والو ته ترجیح ورکوي چې په مدینه کې کوم عمل کوله کېدو هغه دور کې داغي په دور کې ناغله ترجیح ورکولا. امام احمد رحمت الله علیه هغه کثرت طرق ته ترجیح ورکولا چې دې دا روایت راغله نو دې طریقې زیات دي سندونه زیات دي په زیات طرق باندې راغله نو دې له ترجیح دا. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه ترجیح ورکوي موافقت د قران ته چې دا حدیث راغله دا د قران سره زیات موافق دی. څومره چې دي کاغه آمین بالجهر وې نو آمین بالجهر قران کریم کې د ترجیحات په بنا باندې امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي آمین دعا ده. نو کم چې ویلې شوی دی په زور باندې ناغه موږ وایو د تعلیم د پاره دی. نو چې کله تعلیم وشو نو بیا سر پاتې شو او تعلیم او جهر پاتې شو. سر برقرار پاتې شو او جهر ختم شو. ځکه چې تعلیم خو یو وخت پوری نو یو وخت پورې تعلیم وشو بیا ختم شو خبره. نو جهر د آمین هغه بارکی چې قران کریم الټه نو دعا کې اصل اخفاء ده. ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انه لا يحب المعتدين. او دې باندې چې مفسرین ګوره او بیا د فقہ کتابونه پسې ګوره ناغي کې هم د قرازی چې په زور باندې نه پټه باندې دعا په پټه پکار ده. چې کله لاړ شي فاتحه ته نو الته کې قران کریم کې دا وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قران چې کله لوسته کېږي نو خاموشي پکار ده اوریدل پکار دي. دغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. دغه رنګه چې کله لاړ شي قوموا لله قانتين تابعدار ودرېګا لاسونه او چتول کته کول. نو بعضی روایتو کې شتیم چې لاس کته کا پورته کا بعضی کې نشتی. نو کم یو موافق دی د قران سره ناغي کې دغه وی چې قران کریم سره موافق هغه دی چې باغی کې لاسونه کته کول پورته کول پکې نه وي هغه کې حرکتونه زیات نه وي نو هغه عمل هغه د قران او سنت مطابق دی. دغه سه نور څومره چې ګوره نو چې کم د قران کریم سره موافقت خوري نو هغه حدیث له ترجیح ور کوي. دا د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مسلک دی. وحرمت علیکم المیتہ حرام کړی شي دا پتا سبانه مردارا ودم او وینا ولحم الخنزیر او وخد خنزیر وما اوهل لغیر الله به اواز आवाज شي پاغي باندې د الله نه سوا دبل आवाज پیوشو ناغه حرام دی. مخکې سورته بقره کې یو سل دریا ویا کې دغه سه تقریبا آیات تیر شو الته سبازي خبري شي وي والمنخنقه او مړی خپکړې شوی والموقوزه او ټکولې شوی والمترديه او راغختلې شوی والنتيها او خکر وهلې شوی
مړی ولا خپکړه او پاغه باندې ساروی مړ کو نو دا مردار شو. موقوزه دا په ګټه باندې وټکاو په لوړ باندې وټکاو ساروی او هغه مړ کو مردار شو. برینا را اورغختو او مړ شو مردار دی. ون نتیها یو بل سره جنگو او په خکر باندې یو بل وهل او یو پکې مړ شو نو مردار شو. وما کل سبو اچ خړی داغینا درنده ته خوړو هغه مات کو مړ شو نو مردار شو. الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو حلال کړي ذبح کړي دغه منخنقه دا موقوزه دا متردیه دا نتیحه دا وما اکل سبع والدا دا 15 سيزونه دي. دا چې کله نیلاج شوی دي مړه نه دی لا سات نه دی وته او ته ورسېدې او حلال دکړو نو حلال شو. الا ما زکیتم وما ذبح للنصب چې ذبکړې شي په درگاهونو باندې ذبکړې شي درگاهونو په خوا کې ذبکړې شي دي د درگاه په نوم باندې ذبکول کیږي ناغه حرام دي. وان تستقسموا بالازلام او دا چې تقسیموي تاسو په غشو باندې په خسنو باندې بعضی جواریانی کولې کیږي نو یو جواری پکې په غشو باندې په خسنو باندې تقسیمولم دي. یو شی اغلا قیمت کی دي هغه باندې ټیکټو لګئی او ټیکټونه هغه خلکو باندې تقسیم کی خلکو له ورکی خرسی کې په نشه بئی د 100 روپو ده کسان به واخلی 15 کسان به والی یو روپے بجا جمع کی د کار بوشي د 100 شیبه په 15 روپے په 60 روپے باندې خرج شي. دا شی یو ده دا به خسنه بوشي یو تن ته میلاو شي یو تن به واخلی زیبا هغه ته په 1 روپے باندې شی میلاو شو او هغه نور کسان 15 کسان شل کسان هغه به دغه سي صادر پوګه کی او زیبا نا داغي هغه پیسې دغه سلاړې غر کې شوي نو دې ته ویل کی استسقام بالازلام. دغه په دې دور کې دغه کارونه کول کیږي لاټري کول کیږي نور سيزونه کول کیږي نور کسبونه ډیر شي کسبونه دي په دې دور کې خلابیا نور زیات شي دي. بعضی خلک په نور طریقو باندې کوي د زمونږ د فقه کتابونو کې بیا نور هغه کې سنور وضاحتونه مشتي احادیثو کې شتي مزابنه او نور نمونه راضی کلا یو شی گزارل کیږي یو شی پسې یو شی گزارل کیږي او پاغه باندې وشته کیږي په دې زمانه کې خلکو بنگړي جوړ کړي او هغه گزاري یو شی په کې لاندې کوي یا یو نمبر په کې لاندې کوي او بیا پاغه باندې شی اخلي. دا ټول د جواری او دغه ناروا سيزونه دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کلا بیت الله ته راغې مکه فتح کړه نو چې راغې نو د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام شکلونه د خلکو جوړ کړیو او لاس کې ولا غشي ور کړیو. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو تباشی هغه په دې کسب باندې کله پویدو دا کسبونه هغه کله کړیو چې تاسو داغي پلاس کې دا غشي ور کړلی چا با قسمت معلوماو نو چرتا بتو نو یو را بغه ناغه کې به غشه به رواغس پاغه کې به افعل بلکې به لیکلو لا تفعل او کا مکوا نو دبم آغا یو شی چې راواغس هغه باندې به سری کلو پاغه باندې بیا عمل کو. دا نه دا یو اوخ به واغس پلس کسه باندې
په وو تنو د هغه کې و حصے و خسنی بو و خسنی به جوړ کړیو نو و لس خسنی خودو به نمبر او و خسنی چې هغه په نمبر کیو ناغه باندې بلی کلیو 1 2 3 4 5 6 7 دا پیلی کلیو یا نخې پکړوي د یو باندې یو نخه بل باندې دو نخې بل باندې درې نخې دا پکړوي نو دا چې کلا اوخ به حلال کو نو دا غي حصے به جوړ کړي نو کله چې حصے به جوړ کړي نو بیا چې کلا خسنه براو خطو د یو راو خطو یو نمبر والا ناغه به یو حصہ واغستا د چا به 200 والا خطو اب 200 واغستی د چا به 3 د چا سلو د چا 15 د چا شپږ د چا وو نو وو 100 والا چې راسته ناغه به ډیر حصہ هغه ته میلاو شو وې حصے هغه ته میلاو شو نو بیا چې کلا هغه درې پکې نورو ناغه به د قصې صادر پوګه باندې کې خو صادر به ټک وو پوګه باندې به کې خو روان بشو هغه ته به اسم میلاو نشو نو دا درې په دغه صفات شو نو دا استسقام بلا اسلام دا د خلکو بکاو نو د هغه چې څومره شکلونه دي په هر وخت کې هر زمانہ کې دا غي شکلونه بدليږي وان تستقسموا بالازلام او دا چې تقسیموي تاسو په غشو باندې نو دا حرام کارونه دي ذالکم فسق دا نه فرمانی کارونه دي الیوم یئس الذین کفروا من دینکم نن ورځې نا امید شوی دي دا کافر تاسو د دین نه تاسو د دین د تبدیلینا فلا تخشوهم واخشوني داغي نه مېریږي زمانه یریږي الیوم اکملت لکم دینکم نن ورځې ما تاسو لپاره مکمل کو تاسو دین تاسو د قران کریم نزول وحی هغه ما تاسو لپاره مکمل کړه واتممت علیکم نعمتي او پوره میګه تاسو باندې خپل نعمت ورزیت لکم الاسلام دینا او خو میګه تاسو لپاره دین اسلام په اعتبار د قانون دا مستاز لپاره خوخ کا فمن استر فی مخمصه سوچ مجبور شو فی مخمصه په سخت الوګه کې غیر متجانف لاسم چې نو د مایل کیدون کې ګناه تا فإن الله غفور رحیم یقین الله دې بخون کې مهربان دا آیت نازل شو بعضی وی دا آیت بالکل آخری ده بعضی مخ کې ترشه ده الیوم اکملت لکم دینکم دا آیت آخری ده او بعضی وی مخ کې یوم ترجعون فی الی الله هغه آیات د آیات المدائنه مخ کې هغه آیات آخری ده نو کله چې دا آخری شي کاغه آخری شي کدا آخری شي هو احکام په لحاظ سره وې دا آخری ده نو چې احکامات په دې کې ذکر شو نو دا آیت نازل شه ده په نهم ذوالحجه باندې عرفات کې او د دین رستو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو اتیا ورځې پس وفات شو تفسیر زاد المسیر دغه لیکي نور مفسرین مورخین اغم لیکي چې یو اتیا ورځې دا یقیني دي نو بیا په دې باندې تاریخ وفات چې ګوره نو بازي وایي 12 تاریخ وفات ته نو 12 جوړیږي نه ولې نهما ذوالحجه هغه د عرفه ورځ وا او د جمعې ورځ وا نو د هغه نه چې ته حساب وکې یو اتیا ورځې یقیني شمار کا نو هغه جوړیږي نه ولې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ هغه معلومه ده لیکن تاریخ کې اختلاف ته نو یا خدا دا الله رب العزت دا باز خبره د خلکو د ذهنونو هېری کړلې لري کړې دي د لپاره چې هغه کسب چې کم کول کېږي چې هغه ونشي هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات په ورځ باندې ونشي نو خلک لګیا دي 12 وفات ذکر کړل بعد وفات باندې لګیا دي غوبلې کوي نو هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د ورځ دننو نو څوک مخکې وای څوک وروسته وای نو 12 وفات خو د سره اړو جوړیږي نه دغه سي د پیدائش ورځ ده پیدائش ورځ کې هم اختلاف ته مورخین چې ګوره څومره تاریخ کتابونه ګوره سیرت کتابونه ګوره نو چا یو لیکل چا بل لیکل چا بل لیکل چا بدری لیکلی واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا فمن استر فی مخمصه
نو سوچ مجبور شو په سخت الوګه کې نو دې مایل کیدونکو ګناه تا یقینا الله دې بخون کې مهربان یسالونک ماذا احل لهم تپوس کې داخل استانا ماذا احل لهم چې څه جایز کړی شي د دې لپاره قل احل لكم الطيبات تو جایز کړی شي تاسو لپاره پاکیزه خوراکونه الطيبات سری ما ذبح بذبح شرعی کم چې په ذبح شرعی باندې علاق کړی شوی دی آغا وما علمتم من الجوارح هغه چې تاسو تعلیم ورکړل زخمی کون کی زناور لرا زخمی کون کی یا کسب کون کی دخکار اغیل تاسو تعلیم ورکړل سپیده بل څه شه ده باز باشا وغیرہ دغه سيزونم دي مکلبینا لیکن کې تاسو اغیل لرا یا تیزی ورکون کې تاسو تعلمونهن چې تاسو تعلیم ورکړی اغیلا مما علمکم الله دا غنا چې علم درکړل الله تاسو لا نو لګیا خلق کاری کول کوي نو کاری کوي زمونږه د فقه کتابونو کې هم بعضی خبرې راځي خکاری کې نو څنګه به کې نو کله چې د هر چا جدا جدا طریقې څوک وګه کوي څوک سره سګي څوک سګي او بیا ولا سور کوي نو کله چې زمونږه فقه کتابونو کې دا وایي کله چې یو سړی یو شی دا دغه سپیده یا بل څه شی دی هغه څه شی اونیو او رای ور صحیح سلامت مالک ته حواله کو نو دې تعلیم یافته دی او کو په خپل ته او خړو نو دې تعلیم یافته نه دی دغه سي تعلیم یافته شو لیکن چې سبق تیر شو او بیا ته د او خړو نو بیا داغه تعلیم بیا ختم شو ناغله و بیا دوباره تعلیم ورکول کیږي فکلوا مما امسکنا علیکم نو خوري داغنا چاغه رانیول استاسو د پاره راټینګ کړي استاسو د پاره واذکر اسم الله علیها او یادوي نوم د الله په غیبانه په وخت لګلو کې واتقوا الله د الله نو یریږي ان الله سریع الحساب یقینا الله دې ډېر زری حساب کوونکې الیوم احل لكم الطیبات وطعام الذین اوتوا الكتاب حل لكم نن ورځې جایز کړی شي استاسو د پاره پاکیزه د خوراکونو نه او خوراکونه دا کسانو اوتل کتابه چې کتاب ول ورکړی شي د حل لكم جایز استاسو د پاره وطعامکم حل لهم او خوراکونه داغي جایز استاسو خوراکونه استاسو جایز داغي د پاره والمحصنات من المؤمنات او پاک دامن غیر شادی شده من المؤمنات د مؤمنانو نه غیر شادی شده دي د مؤمنانو نه والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب او هغه غیر شادی شده هغه کسانی دا کسان نه چې کتاب ول ورکړی شي د تاسو نه مخکې اذا اتیتموهن اجورهن کله چې ورکوي تاسو اغیلا مارون داغي محسنین چې نکاح کوونکی غیر مسافهین نه خکارا بدکاری کوونکی نه بدلمنا ولا متخذی اخدان او نه پټی یارانی ساتونکی ومن یکفر بالایمان سوچ انکار کوي رستو د ایمان نه یا من یکفر بالایمان چا چې کفر کو د ایمان سارا نو فقد حبط عمله عمل برباد شو اول ایمان راوړل وسی کفر کو شرک کو هغه ایمان راوړل شو ایمان هغه خراب شو عمل برباد شو ومن یکفر بالایمان چاچی کفر کو په بدله د ایمان کې فقد حبط عمله یقینا برباد شو عمل ددا او فی الاخره من الخاسرین او دوی په آخرت کې تاوانیانو نه نو کم چې ذبیحه ده د اوتل کتاب هغه جایز وا یو دور کې کله چې پاره کې شرک نو هغه جایز وا د مسلمانانو لپاره دارنګه هغه زنانه چې هغه د اهل کتاب وې کتابیه دا هغه جایز وا لیکن هغه وخت کې جایز و چې کله هغه په شرک پکې نه و کله چې شرک پکې راغې نو هغه بیا جایز نه دی مخکې تیر شي مشرکانو سره نکاح نشي کولای نه مشرکانو سړولا خپل خور لور نشي ورکولای او دارنګه مشرکا خزدا داغه سره د مسلمان مومن نکاح نه کیږي نو دې دور کې چې ګورې نو څومره يهوديان دي څومره نصرانيان دي ناغه مشرکان دي نو دې وجنه داغه سره نکاح نه کیږي بل فرض وس په دې دور کې هم داسې اومون شي چې هغه په خپل کتاب باندې په خپل دین باندې صحیح روان شرک نه کوي ناغه سره وجایز شي
لیکن په دور کېشته نه. یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق. اے مؤمنانو کله چې تاسو پاسې مانځه ته پاسې د مانځه اراده کوئ نو د ټول ناول او دس بو کې نو فاغسلوا وجوهکم او دس چې کې نو سبکه او وینځي خپل مخونه خپل لاسونه المرافق څنګهلو سره وامسو برؤسکم او مسو کې خپل سرونو باندې وارجلکم الکعبین او خپل به وینځي د پړکو سره به وینځي. نو دا دیتا 4 اندام وي. دا سرور اندامونه ذکر شي دا فرض دي، د دین علاوه اخوا دي هغه پکې سنت دي. وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا او که تاسو په حالت د جنابت کې نو بیا خپاکی حاصلوي. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ که تاسو مریضان او علی سفر یا په حالت د سفر کیای او جاء احد منکم من الغائط یا راتل کلی او تن تاسو نه د بولونه خکته زیت تلو پنایت زیت تلو ولته کې بولی کړلی راغل ناولا مستم النساء یا یوزی شوی بی بیانو سرا فلم تجدو مان نمومی اوبو فتیممو سعیدن طیبان و قصد کوئی دا مخدز مگی پاک فمزو بیوجویکم آئیدیکم منو نو مسکوئی مخون اخپل پاغی باندے و آئیدیکم اخپل لاسونا ما یرید اللہ لیجال علیکم من حرج نغواری اللہ لیجعل علیکم من حرج چې وګرځي په تاسو باندې تنگسیا ولکن یرید لیطهرکم لیکن الله غواړي چې تاسو پاک کی ولیتم نعمته علیکم او پوره کی خپل نعمت په تاسو باندې لعلکم تشکرون د پاره د شکر وباسي. واذکروا نعمت الله علیکم او یادوي نعمتونه د الله په تاسو باندې او میثاق الذی واثقکم به او لوز د الله هغه چې لوز مضبوط کړل تاسو پاغه سره الله د سره هغه لوز مضبوط کړل. اس قلتم سمینا کله چې وی تاسو مونږ واورې د واتانا مونږ تابعداري وکړه وتقوا الله د الله نو یریږي ان الله علیم بذات الصدور یقین الله په دې سینو پرازونو باندې. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. اے مؤمنانو شی تاسو ولاړ په د الله د پاره گواہی کوونکې په انصاف کلک شی. کونوا قوامین شی دی تاسو کلک د الله د پاره گواہی کون کی بیان کون کی دے انصاف. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا او باعث تنشی پتا سبانی دشمنی دے قوم چې تاسو انصاف بن کوي. اعدلوا انصاف کوي هو اقرب للتقوى دا ډېر نږدې د تقوا ته. واتقوا الله د الله نو یریږي الله خبیر بما تعملون یقینا الله خبردار دے پاس باندې تاسو کوي. وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات الله وعده کړه کسان سره چې ایمان راوړل عمل صالح کړل لهم مغفرۃ و اجر عظیم دې لپاره مغفرت ته د الله د طرفنا او اجر لوی دی. ایمان او عمل صالح کړل والذین کفروا کسان چې کفر کړل او کذو بیااتنا او تکذیب کړل زموږ د آیاتونو اولئک اصحاب الجحیم دا کسان جهنميان دي. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اے مؤمنانو یادوي نعمت د الله پتا سو باندې اذ هم قوم کله چې قصو کو یو قوم ایبسطوا الیکم ایدیهم چې وګددي خپل لاسونه تاسو ته فکف ایدیهم عنکم نالا بنکړه لاسونه داغي تاسونا. واتقوا الله د الله نو یریږي والله فلیتوکل المؤمنون پکار دی توکل دی کوي په الله باندې مؤمنان ځان دې سپاری په الله باندې مؤمنان. سخلکو بعضی وی مختلف واقعات راغلیو چې خلکو لاسونه وګدول د دې لپاره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته صحابو ته نقصان ورسي. مراد ته د حدیبیه واقعه ده. کافرانو اراده وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم شهید کی. الله رب العزت پاغه باندې هغه خبر کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم آکسان راگیر کړه او بیا معاف کړه پرې خودو. یاد تبوک کې بعض خلک ډلې شیو یو کافر راغې یونه لاندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سوري ته پروتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تور راواغستا او رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې کولاو کړې و مې يمنعک مني زمانه به سو خلاص کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الله دا لاس هغه پر پیدو شو تورته وګرځیدا رسول الله صلی الله علیه وسلم راواغستا او وس بتا مانسو خلاص کی. نو یا ته هغه مراد ده یا هغه
چې بنو نذیر کې صلح د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم تلو او خلکو د قتل منصوبه جوړه کړوا الله رب العزت هغه منصوبه ناکام کړه یو سړی وی خېجول کوټه تا چت خېجول غټ غټ ولا ور کړو چې دا بواخله او دا پیر راګزار کې د برینا کله چې هغه په چت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی باندې معلومه شو چاته اړوغه غونه کو را روان شو راغې سړی چې غاړي لراغې کتلې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کم ځای کې دی نو په خپل راتاو شو ګډه به په خپل باندې راغله دغه سه بعض نور مواقع کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل منصوبې جوړې کړې شي دي لیکن الله رب العزت هغه بند کړلی هغه ناکام کړلی ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل یقینا الله وعده غسیدا دي جنا دویمه حصہ دا دریمه حصہ د ناقضین د عهد وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کله چې الله وعده واغستا مضبوط لوز د بنی اسرائیل نا وباسنا منهم 12 نقیبا اور اولیگل منگا مقرر کړو پای کې 12 کفیلان نقیبان تفتیش کون کی د قوم مشران د قوم وقال الله انی معکم الله وی یقین استاسرم لینا قمتم الصلاة کتاسو قائمو منزل روات تم زکات او زکات ورکا و امنتم برسولی او ایمان راړو زما پر رسولان باندې وازرتموهم او تاسو امداد کو د رسول واقرضتم الله قرضا حسنا او قرض ورکا الله قرض استلو کفرن عنکم سیئاتکم نلری بگو استاسونا مصیبتون استاسو گناہون استاسو ولو ادخلنکم جناتین او خامخا داخل وکم تاسو جنتون تاشی بیگی لانی داغین نهرونا فمن کفر بعد ذالک نو چاچ کفر کو رستو دینا استاسونا فقد ضل سواء السبیل یقین گمراه شدنی غلارینا فبما نغزهم میثاقهم په سبب د ماتولو د دې لوز د دې لرا لعنهم منګلانت کو پدی باندې و جاننا قلوبهم قاسیه او ګرځول زړه منګه د دې سخت یحرفون الکلمه موازی دی بدلی کلمو د الله لرا ام موازی د زینو د غینا و نسو حزم مما ذکروا به او هر کړل دی حصہ هغه چې دی لپن ورکړی شو پاغي باندې ولا تزالو تطلع على خائنه منهم او همیشه وته خبرېږي د خیانت د دینه الا قليلا منهم مگر لګ د دینه فاعف عنهم نو معافیک و دیتا وصفا مختیاړوا ان الله يحب المحسنين یقینا الله خوښي نیکوکار تو محسن جوړ شه ومن الذين قالوا اننا نصارى او بعض خلقنا غدي چاغو داسي وي منګه نصرانيان وا خزنا ميثاقهم نو منګه غسته دي لوز داغینا فنسو حزم مما ذکروا به نو هر کدي هغه برخه حصہ دا هغه چې دیل په پن ورکول کېدم فاغلینا بینهم ولا دعوت والبغضاء الى يوم القيامه نو ډیر پیدا کومګه په د دې په منځ کې دشمنی او بغض د قیامت پورې وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون او خامخا الله با خبر ورکړي دی لپاره په اسمان چې داخله کی کوي یا الکتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب اے کتاب والو اے اهل کتابیانو یا الکتاب اهل کتاب قد جاءکم یقین راغل تاسو رسول زمغا یبین لکم بیان تاسو ډیر دا اغنا کنتم تخفون من الكتاب چې تاسو پټول د کتاب نه ویافوان کثیر او پریګ دی ډیر نو لګي خبره ته ذکر کوي او ډیر پریګ دی تاسو ډیر شی پټ کړلی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین نو یقین راغل تاسو د الله طرفنا نور راغل رڼا راغل و کتاب مبین او کتاب د ښکارا یا نور مبین نور و کتاب مبین نور دے جدا او کتاب دے جدا یا نور دے او دا نور سره دا کتاب دے نو بازی وی چی پدے کے مغایرت پکار دے دو معطوفین دی نو دا معطوفین پا منز کے مغایرت پکاری مغایرت لفظی دا مغایرت دے کہ یو نور دے یو کتاب دے دا مغایرت پورا دے کدل دے کہ دا نور نا مراد پیغمبر شی
نو یو خبر راځي پیغمبر هم نور دی په اعتبار د صفت باندې، دانه چې په اعتبار د ذات باندې، د ذات په لحاظ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بشر دی، نور نه دی، او په اعتبار د صفت باندې هغه نور دی. خلق د جهالت په تیارو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې د تیارو نه رڼا ته راوستو. نو څوک پکې دا وایي نو دغه نور کشي نو نور بیا صفت ته او خلاف د بشریت نه دی. نور زینو کې ویل شوی دی قرآن کریم ته، لکه انزلنا الیکم نورا مبینا سورۃ النساء کې مخکې تیر شو، یو سل سلور اویا کې تیر شي دي. سورۃ تغابن کې هم راځي تاسو ته موږ قرآن نور نازل کړل. نو نور قرآن کریم ته ویلی نو جاءکم من الله نور راغله تاسو ته د الله طرفنا نور راغله، قرآن راغله و کتاب مبین او دا کتاب ښکاره دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بشریت. دا ډېر شی دلایل دي قرآن کریم کې وته هم بشر ویلی، دارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلی. احادیث کې هم راځي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله هجرت کاو رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغه سړی ته تاسو کو وېسو کې او د خپل نوم وې وته وی و در سره سوګ ده مم معاکا در سره سوګ ده وی رجل یهدین السبیل سړی ده ما تلار خی. عائشہ رضی الله تعالی عنها وی تاسو یو شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کور تراشي نو سکی هغه وی بشر من البشر، اب بشر ده انسان ده عام بشر سس کار کوي کور کې هغه دیم کوي کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم صفاتنا اکارونه ذکر کړلی، یخیط ثوبه و یحلب شاته و یخسف نعله، خپل پیزار به پخپل غندل، جامع پخپل غندلې، بیزه پخپل باندې ودرولا، پي به داغې نه وستل وشل به. دا کارونه د انسانیت دي، د بشر دي، نا کارونه به رسول الله صلی الله علیه وسلم کول. دغه سي بعض خلک یو خبره کوي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره نو سوره چې نو هغه سبل څه خبره وا، لیکن کتوی چې سوره نو د دې ظاهری بدن سوره نو بدن نورو نو کپڑے خو نور نه وی کنه، نو دې کپړو سوره خو بو کنه. ال دکې بعضی زیونو کې داسې شوی دا چې الله رب العزت په د باندې د وریځې سوره راوستل، لکه بعضی مشهور واقعه ده کله چې د سفر کاو تجارتی سفر پړوکوالی کې خلق په اشعارو کې وې د 12 کلونو وې 12 کالو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم روان دي په سره روان وریځې روانې دي، نو د هغه وجنه سورې نو د انور او داغه په منځ کې وریځ دا نو سورې کم نه راغې. چا ذکر کړلی چا جوړ کړلی لم یکن یورا له الظل فی الشمس ولا القمر. نو دا روایت کمزور ده، پدې کې ضعیف روایت ته کمزور ده، متروک الحدیث کسان پکې دي. عبدالرحمن ابن قیس زعفرانی ده پکې، هغه کذاب ده، یزول احادیث او احادیث به ځانه جوړول. نو دا ځانه خبره جوړ کړلی چا چې ویلي چې سورې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو نو د پلار سورې ته اوچت شو، دارنګه چې کله لګوډې لوی شو نو مور ته هم واغستې شو، نو بیا چې کله نور لوی شو نو نکاح سره چې و نکاح واغستې شو، نو بیا د ابو طالب سره تر سره ناکم چې اصلي سورې دي نا سورې نو چاویلی بے سایہ کر دیا اللہ نے اپنے سایہ دار کو. دا اللہ سورہ پہ او دا اللہ نا غٹ سورہ بیا دا بل چانشتی، اللہ دا ټول نا غٹ دا حامی دے او ناصر دے مددگار دے.
نو داغه نه بل سو غټ نشتی. نو الله خپل سایدار هغه د نور سورونه بے پروا کو، نور سوری تلر کړه. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی زه کور کې پرتوما پدې کې یو سورې لاړ، نو ما چې سرخ کارا کو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دې د سوې سورې وته وی کنه هاوی سورې وو. نو سورې کېدل دا سو عیب نه ده. خلک وی سورې په بعض خلک ولا دلیل نه جوړي، وی سورې چې دا په ګندګي باندې او خلک په خپېګ دی او سګي نو خپېګ کې دی، نو هغه سړی ته خبره نه رسېږي، نه د سړی په هغه کې بیزتی کیږي، نه سړی په ګندګي کې ګندکیږي. یاد الله به الله یادی به الله من تبع رضوانه. الله لار خید دې پیغمبر په ذریعہ باندې یاد کتاب په ذریعہ باندې من تبع رضوانه سو تابعداري کې رضا منتیا د الله سبول السلام دلارو د سلامت او یخرجهم من الظلمات الى النور اور اوباسی دل تیرون رڼا تابعني په توفیق د الله په حکم د الله ويهديهم الى صراط مستقيم رواني دي را پني غلار. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. یقینا کفر کړل آکسانو چې وی یقینا الله هغه عیسی ابن مریم دی. قل وتوا فما يملك من الله، نسوک بعد اختیار لري د الله د طرف نه د سشي د پارا ان ارادا ايهلك المسيح کالا اراده وکي الله اراده کوي چې هلاک دي کی مړ دي کی عیسی ابن مریم لرا او هو مردد او من فی الارض جميعا اج بزما کی ټول ک الله د مړ کوي د مور مړ کوي مزمګه کی سوق دي دا مړ کوي. نو سوق اختیار لرون کې اشته شي دفه کی دیتی بچ کی دیتی خلاص کی. وللہ ملک السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې بادشاہ د اسمانونو د ځمکې و ما بینهما چې په منځ د دواړو کې یخلق ما یشاء پیدا کوي الله سچ غواړي والله ولا کل شیء قدیر. الله دې په هر شی باندې قدرت لرونکي. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. وی دی یهودیان وی نصرانیان وی منگا ابناء الله د الله زامن یو، یا حقیقی معنی یا ابناء الله په معنی مجازی معنی زوی چې نسلی ته خوږي مقربی سړی ته. نو مطلب دا منگا خواږی الله ته، منگا مقربی الله ته، واحباو خوږی د الله، منگا الله ته مقربی او داسې مقربی لکه څنګه چې زوی سړی ته مقربی. واحباو منگ د الله خوږیو ولی زمنګا د عیسی علی السلام د عزیر علی السلام داغي متبعین یو او دا دواړه زامن د الله. عیسی علی السلام تم نصرانیان وی د عیسی علی السلام د الله زوی دی، يهوديان وی عزیر علی السلام د الله زوی دی. نو منګه د هغه متبعین یو او منګه د هغه سره مینا محبت کوون کیو او قانون دی چې حبیب الحبیب حبیبون د دوست دوسی. نو چې د الله د زامن سره څوک مینا کوي نو داغه خوخي، نو منګه د الله خوخیو. قل فلم يعذبكم بذنوبكم، نو توان ولی عذاب درکاو تاسو د ګناهونو په وجه باندې. بلانتم بشر ممن خلق، بلکې تاسو بشر یې داغه چې الله پیدا کړلی. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، بخنه کې الله چاته چوغواړي عذاب ورکي چاله چوغواړي. ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله په اختیار کې بادشاہ د اسمانونو د ځمکې. وما بینهما چې بمند دي کې دی و الیه المصیر، الله طرف ته دی ورګرځیدل. یا اهل الكتاب قد جاءکم رسولنا یبین لكم، اے اهل کتاب یقینا راغله تاسو ته رسول زمونږه بیان تاسو علی فترت من الرسل، په وخت د بس کېدلو د رسولانو کې. رسولان راتلل نور ختم شوی دي، آخری پیغمبر دی راغه. ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، دا دې د پاره چې تاسو داسې ونوای چې نو نه راغله مونږ ته سو زیر ورکون کې او نه ورکون کې. فقط جاءکم بشیر و نذیر، نو یقینا راغه تاسو ته زیر ورکون کې ير ورکون کې. والله علی کل شیء قدیر، الله دې په هر شی باندې قدرت لرونکي. وإذ قال موسى لقومه، کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته یا قوم زما قوم اذكروا نعمت الله علیکم، دې جنا
سلورم حصہ د متکاسرینو مثال پیش کړي وَإِذْ قَالَ مُوسَى کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته اے زما قوم یا دوی نعمت د الله پتا سبحانه اجعل فیکم انبیاء کله چې ګرځول الله پتا سو کې پیغمبران وجعلکم ملوکا او ګرځول تاسو آزاد واتاکم ما لم یؤت احد من العالمین او درکړل تاسو لا هغه څه چې نه دی ورکړي یو تنت د عالم نام بعضی وی وجعلکم ملوکا تاسو آزاد ګرځول یا ملوکن بادشاہ نو ملک به وی هغه چاته چې داغه وکورو داغه خادمو داغه خزوا ناغه ته ملک وی وسم دا ملک خلق زوته ملکان صاحبان دی وی نو دی د ملکان وی اصل کې ملک نو یا قوم يدخل الارض اے قوم داخل شي اغزمه کې مقدس تا اریحاز مکوا هغه تلاړ شي التي كتب الله لكم چې الله حکم کړل تاسو د پاره داغه یا الله التي كتب الله لكم الله تاسو د پاره هغه لازم کړل الله به تاسو له درکې نو لاړ شي ولا ترتدوا پس کېږي مالات باریکم په شاګانو خپلوبانه فتنقلبوا خاسرین کنه شی به تاسو تاوانیان قالوا دی خلق وې اے موسی ان فيها قوما جبارين یقینا پاغي کې خودي قوم زورور وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها او منګه چرنه داخليږي هغه ته تر دې پوری چې هغه وزي دا غینا فإن يخرجوا منها کدی وزي دا غینا فإنا داخلون منګ به یو داخلي دن کی منګ به ال زو چاغتی وزي اول ته هغه او باسي منګ به ال زو کی دي کلیتا بازي وای چې لس نقيبانو ناغلاړو نو پدې کې دو کسانو یوشع علیہ السلام او کالب نو ال دکی اغا نور چرالو ناغي خبره ورانه جوړ کړي او دی وتوی قال رجلان د دو کسانو دا نارینو د نرتوب کاری کاو نو دی وی تاسو داخل شي بس هغه کله به ته خالی کړي وتلی وی تاسو مقابله نشي کولای اسرائیلیاتو کې راغله اسرائیلیات تی ناغوی چې دا دومره غټو چې دا داغي په منځ کې د چرګړو په شانتیو ناغي دا راواغستو په جیب کې واچول دا دروغ او غلطه منګړته قصه هغه جوړی کړلی قال رجلان نوې او دو نرانو من الذين يخافون دا کسان چیرېدل دا الله نه انعم الله عليهما الله انعام کړو پاغي باندې او دخلوا عليهم الباب داخل شي په دیمای په دروازه باندې فاذا دخلتموه نو کله چې تاسو داخل شي په دیمای په دروازه فإنكم غالبون یقینا تاسو بشي غالب وعلى الله فتوکلوا په الله باندې توکل کوئ ان کنتم مؤمنین کې مؤمنان قالوا ند خلق وې یا موسی اے موسی انا لن ندخلها ابدا ما دامو فيها چر منګ داخليګو دې تاسو بوله چې داخله کی پاغي باندې پاغي کې قال یا موسی و موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها چره منګه نه داخليګو چې سو پوره چې داخله کی پای کې فذهب انت وربک ان تلاش او رب دلاش شي فقاتلان تاسو قتالو کی جنگ کوي نه هنا قاعدون یقین بدل تناسیو دی اذهب انت وربک تلاش او رب ستا په امداد کی وای یا تلاش او رب دلاش شي یا اذهب انت واخوک تلاش او ضرور دلاړ شي
تاسو جنگو کوي موږ بدل ته کې ناسیو. قال ربي موسی علیہ السلام ای زما رب انی لا املک الا نفسی واخی یقینا زما خو وس نرسی مگر په خپل ځان باندې په خپل رور باندې ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین نو فیصلو کې زمنګ په منځ کې او زمنګ د قوم فاسقانو منځ کې. قال فانها محرمه علیهم 40 لیله سنه نالاوی یقینا دا حرام کړی شي دا کله دا خار په دی باندې سلويخ کالا یتیهونا فی الارض حیران او پریشان وي په دې ځمکه کې. فلا تعسل القوم الفاسقین نو ته افسوس مکو غم جن کېږه ما په قوم فاسقانو باندې چا چې دغه خلقو متکاسلینو داغي مثال ذکر کا دا سي مکو چې تاسو وای پیغمبر ته وای بل مشر ته وای امیر ته وای تلاشه مونږ بل ته ناسو دا سي مکو وای د زمانه بس کو اخر دعوانا ورپسې 15 حصہ شروع کیږي د پوره سروري سي شوي.